زما محترمو په قرآن مجید کې 14 سجدو آیاتونه دي. نن درته د سجدو ادا کولو طریقه خایمه. زما محترمو کله چې په قرآن مجید کې تاسو د سجدې آیات تلاوت کوئ نو په تاسو باندې سجده واجب شي. بهترینه خبره دا ده چې هغه وخت کې سجده ادا کړي، خو که چا ادا نه کړله او قرآن مجید ختم یې مکمل کړلو نو په ده باندې 14 واړې سجدې واجبې شولې. نو دی به دا 14 سجدې په یو ځای څنګه کوي او یو به ځان له څنګه کوي. زما محترمو د ټولو نه اول به سجدې دپاره نیت کوي. نیت به په زړه کې داسې کوي چې زه کومه سجده د تلاوت د الله د رضا دپاره. ټولو نه اول به الله اکبر کې، خو الله اکبر سره به غوږونو ته ګوتې نه ورړوي، لاسونه به نه اوچتوي، داسې به الله اکبر کوي. ډایرکټ الله اکبر. سجدې کې به یو ځلي یا درې ځلي سبحان ربي الاعلى وایي، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. دا غي نه پس به بیا الله اکبر کی. بهترینه خبره دا چې اوچت شه، سلام پکې نشته دی. 2 ځلي الله اکبر، یو سجده، او په سجدې کې سبحان ربي الاعلى. دا سجده تلاوت طریقه ده. او که 14 واړې سجدې په یو ځای کوي نو بیا به داسې کوي، نیت به وتړي، د نیت نه پس به الله اکبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اکبر. بیا به لاړ شي دویمې سجدې، الله اکبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اکبر. دغه شانتې به 14 واړې سجدې ادا کړي. دې کې سلام نشته چې الله اکبر دې ووایي راوچت شوي، بس ستا کار مکمل شو.